څومره قدر دفاع کوي نو دا ثبوت چې کوم دی هغه تاسو واورئ نو بیا به انشاءالله په دې باندې وخت پر وخت باندې موږ نور ویډیوګانې هم انشاءالله ما هغه ته ویل ما ګورې زموږ تاسو سره ډېر ظلم سوی دی دلته یو وخت ویله مال د امام احمد رضا خان مې ور یادوي د بریلویانو مشر مال قسم دی اوس چې دا هغه دلته د جیلي دیوبندیانو ته وګورم دا مې فکر سي چې هغه به هم غریب د اسې متهم سوی و احمد رضا خان مې ور یادوي د بریلویانو مشر مال قسم دی اوس چې دا هغه دلته د جیلي دیوبندیانو ته وګورم دا مې فکر سي چې هغه به هم غریب د اسې متهم سوی و دغسې به خلکو خبرې پسې ویلې وې ما یو کتاب لیکي نو بس نور به یادوم نه خیر دی یو کتاب مې کتی د یو دیوبندي غټ ملا کتاب د پنجاب ملا دی د بریلویانو خلاف یې لیکلی و زه دا خالي خبره لا کوم بره خبره خلاصوم هغه کتاب کې لیکلي ووی امام احمد رضا خان لیکلی دی چې نبي علیه السلام مؤمن نه و هغه د ایمان انکار کوي زه حیران ولاړم داسې غټ عالم دومرې د لوړې درجې سړی هغه به څنګه داسې خبره کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان انکار کوي حواله یې ورکړې وه کتاب ته کتاب مې راواخیستې چې ومې کتل هغه لیکلي دي در دغه آیت مبارک لاندې چې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون وایي دلته دا رسول په والمؤمنون کې نه دی ورداخل ځکه دا والمؤمنون عتب دی پر آمن الرسول باندې عتب تقاضا د مغایرت کوي اله العالمین د نبی علیه السلام ایمان جلا ذکر کوي د مؤمنانو د جلا ذکر کوي ځکه د عامو انسانانو او د رسول علیه السلام د ایمان په زرهاو چندو فرق سته نو نبی علیه السلام په والمؤمنون کې نه دی ورداخل دا ظالمانو راخیستي دي وایي دی د نبي علیه السلام د ایمان انکار دا ظالمانو راخیستي دي وایي دی د نبي علیه السلام د ایمان انکار دا ظالمانو راخیستي دي وایي دی د نبي علیه السلام د ایمان انکار اوس دا چې عام خلک وګوري کتابونه نه لري وایي یاره هغه د نبي علیه السلام ایمان نه مني قسم دی د جیلي دیوبندیان مې در وهابیانو بد ایسي قسم دی د جیلي دیوبندیان مې در وهابیانو بد ایسي د نن سبا چې د دیوبند په نامه خدمت کوي دا مې در وهابیانو بد ایسي اکثر ځکه خدمت یې د دیوبند په نامه باندې و ناروا او وهابیت ته روان دی دیوبند په نامه باندې و ناروا او وهابیت ته روان دی